همبای صاحب دا زیره ده، زنکی چې ورته وایي، دا لیمو دی او دا سوم کاږه چې ورته وایي، او دا اوبه دي. اوس داسې خویندې ورونه چې هغوی ته د بلډ پریشر مسله ده، د هغوی په آینه باندې چربي ده، د هغوی کولیسټرول سیوا شوي دي، د هغوی یوریک اسید سیوا دي، یا هغوی ته شوګر دی. د دې نه علاوه د چا د معدې ګیس وي یا یې د خولې نه بدبویي ځي، نو نیمه چمچه زیره دا زنکی، یوه چمچه سوم دا کاږه، یو لیمو او 2 ګیلاسه اوبه. دا به اوبه به په اور باندې کېدی، دا لیمو زیره او سوم به ورته ورواته وي، مکمل به وخوټ کوئ چې یو ګیلاس پاتې شي. سحر په نهره باندې به اسکئ، انشاءالله دا ټولې مسلې به ورسره الله رب العزت ختمې کړي. او ورسره به وریجې، غټه غوښه دا به مکمل بند کړئ، او د غنمو روټۍ به کمه کړئ. فروټ او سلاد به ډېر ډېر استعمال کړئ. یوې میاشتې پورې د سحر په نهره باندې استعمال کړئ، ستاسو د جوړونو دردونه، ستاسو د آینې چربي، ستاسو د کولیسټرول زیاتوالی، ستاسو د یوریک اسید سیوالی، شوګر او بلډ پریشر، وزن به هم کم شي. انشاءالله ټولې مسلې به هم الله ورسره اوارې کړي. ویډیو ګورئ، مخکې شیر کړئ چې ډېرو خلکو ته د دې نه پیدا وشي. مننه، مهرباني.